ومن يتوکل علی الله فهو حسبه در دې ځای پورې دا ځان سرسار یو څلوېښت پیرې وایي ښه الله به در پسې رزق کور ته راولي پوهېږئ بیا نشم ویلی داسې سادهګان خلک دي که نه اوس ابل از ما ووایي چې صورت تغابن وایي یو څلوېښت پیرې دا ډنګه جي دا صورت تغابن دی که نه دا د بل پلار دی بس ډنګه دا صورت تغابن دی که نه یو څلوېښت پیرې دی که نه یو خبره چې یو ځل وشي نو هوښیار هغه دی چې بس پې پوه شي دې کې سما منطق فلسفې خو نه ویلي چې دومره ګران وو یاره در پرونه پورې ماله د خلکو خوله خلاص کړه دا تاسو صورت تغابن یادو که نه او جي دا تاسو کوم صورت یادو مړه دومره جاهلان د ځان نه مو جوړې خو هوښیار خلک یې پوهېږئ په هر څه باندې دې وجې ما له مخې ته د خپلو استادانو د خولې یو وظیفه راشي کله کله پې ځان غلی کړم او نو بیا بنده خپئ چې ورکړی مې دی د فایده والي خو تاسو دا فایدې په ځای باندې بل ته بیا دغه شروع کوئ نو بیا ما ته مو وایي بس دا آیت دی وګورئ ورته خاصان آیت دی 3 نمبر د دې ځای نه شروع دی ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره در حسبه پورې خبس در دې پورې یو کتاب کې مې کته نه در قدر پورې لیکلو د آیت در اخره پورې او زمونږ یو شیخ صاحب موږ ته داسې ویلو چې ومن یتق الله نواله در دې ځای پورې وایي بهر حال یو څلوېښت پیرې سار وایي الله به در پسې رزق کور ته راولي دروازې به در رزق کولاوي تنګي به در باندې انشاءالله نه راځي نو دا وایي ښه